أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. صدقت يا رب العالمين. پرون د کافرانو سوال په آیات مبارکه کې تیر شوی یا اعتراض چې مسلمان د خپل مشرانو ته وی چې وای تاسو چې دې موږ ګمراه کو یا که تاسو نه وای نو موږ مسلمانان نن والله جواب الله رب العزت فرمایي قال الذين وبوي هغه کسان استكبروا چې کبرجنو د دې لوی خلکو للذین هغه کسانو ته استضعفوا چې کمزوري ګڼل شوي چې کوم کسان کمزوري ګڼل شوي هغوی دا اعتراض وکړو هغوی ته به ووایي انحن صددناکم آیا موږ تاسو منع کړی وی بالاکراه په جبر سره موږ تاسو په زور زبردستۍ منع کړی وي عن الهدى د هدایت نه موږ خو تاسو نه وی منع کړی د هدایت نه بعد اذ جاءکم رسل د هغې نه چې راغلي تاسو ته دغه حق بل کنتم مجرمین بلکې تاسو مجرمان دا کم کسان چې د دنیا په لهو لعب کې مشغوله وي ټول پکې اخته خدای او ډله په بله باندې اعتراض وکړي سوال پرون تیر شوی صاحبان د کرکټو ته ناست وو چې څوک ولورېدل نو الله رب العزت فرمایي چې جواب به ورته ورکړي دغه خپل مشران د چا چې عبادت کو چاته چې ټیټ پاس کېده هغوی به ورته ووایي چې انحن صددناکم آیا موږ تاسو منع کړی وی بالاکراه په جبر سره تاسو منع کړی وی تاسو ته موږ وایي چې زموږ عبادت وکړې په زور زبردستۍ در باندې کړو نه داسې خو نه ده عن الهدى د هدایت داسې نه بعد اذ جاءکم پس د هغې نه چې راغلي تاسو ته حق بل کنتم مجرمین بلکې تاسو مجرمان وی پخپله مجرمان وی د الله نه منله او د خپل بوتم منله یعنی هغه منله هغه د ټیټ پاس کېدی د الله نه منله او د خپل باطل مشر منله د الله نه منله د خپل د کلي مشر منه د قوم مشر منه د ملک مشر منه د دنیا د رتبې په اعتبار سره مشر منه او الله نه منه دا بل کنتم مجرمین بلکې تاسو پخپله مجرمان وقال الذين وبوي ورتاغي وسورت دغه نور وي مکالمه د شروع ده وقال الذين وبوي ورتا هغه کسان استضعفوا چې کمزوري ګڼل شوي للذین هغه کسانو ته استکبروا چې کبرجنو د دې لوی خلک وایي ورته وایي چې بل مکر اللیل بلکې تدبیرونه د شپې والنهار او د ورځې ستاسو د شپې او د ورځې تدبیرونه چې کوم مکر او فریب د هغې د وجې موږ په دغه دجل کې په دغه دوکه کې راټینګ شو او زموږ نه سمه لار چې ده دا خطا شو الله دې وساتي ورته به څه وایي ای ورته وایي وقال الذین وبوي هغه کسان استضعفوا چې کمزوري ګڼل شوي الذین هغه کسانو ته استکبروا چې هغوی څوک کبرجنو بل مکر اللیل بلکې مکر د شپې او والنهار او د ورځې مکر او فریب د شپې او د ورځې ستاسو اذ په هغه وخت کې تأمروننا چې تاسو به موږ ته حکم کوو ان نکفر بالله چې موږ انکار وکړو د چا نه د الله نه تاسو به موږ ته وایي چې د الله نه انکار وکړئ
ونجعل له اندادا او چې وګرځو د الله لره شریکان. تاسو به وی چې د الله نه انکار وکړي، منکر شي او د الله لپاره شریکان وګرځوي. واسر الندامه، الله رب العزت فرمایي او پټ بکړي دي لرا، راګیر بکړي دي لرا، پټ بکړي دي لرا پښمانتیا. لما رأوا العذاب، هر کله چې دی عذاب وویني، چې دا خلک عذاب وویني، وایي به چې په دنیا کې خو به یې د پلانکي ومنله، دی به ورته وایي چې دا زمونږ ولې منله، چې زمونږ دې منله د خدای به دې منلې وه که نه. نو الله وایي دا پښیمانتیا به راګیر کي په کم ټیم کې، دی به دا مکالمه شوري. لما رأوا العذاب، چې کله وویني څه لره عذاب لره، الله وایي وجعلنا الاغلال، او وبګرځو توپونه زنځیرونه فی اعناق الذین، په سټونو د هغه کسانو کې کفرو چې کافران دي. الله رب العزت فرمایي کم کسانو چې کفر کړی دی، کم کسان کافران دي، د دې په سټونو کې به څه وګرځو، توپونه به پکې وګرځو، پړ مخې به راښکلي شي. هل یجزون، جزا به نشي ورکولی دغه کافرانو ته، سزا به نشي ورکولی دغه بدو خلکو ته، خرابو ته، مردارو ته، پلیتو ته، الا ما کانوا یعملون، مگر هغه چې کوم عمل دي کړي، یا چې کوم عمل دي کړي وي د هغې جزا به ورکولی شي، د هغې نه سوا د بل څه سزا نشي ورکولی. الله فرمایي وما ارسلنا، او من نه دی رالیږلي فی قریة، په یو قریه کې، په یو علاقه کې، په یو کلي کې، من نذیر، څوک ویره ورکوونکي، یعنې څوک پیغمبر، الا قال مترفوها، الا مگر قال وویل مترفوها، هغه اسودهالو د دې کلو، هغه خوشحالو خلکو د دې کلو. ولې تعبیر په خوشحالو سره وکړو؟ ځکه تعبیر په خوشحالو خلکو سره وکړو چې الله رب العزت چاله مال دولت ورکړي، نو دې اسودهال وي، د ده حالت ټیک وي، دې د دنیایي زندګۍ کې ظاهرا خوشحاله ښکاري، اگر چې سکون آرام چې د دین نه لرې تښتي. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. الله رب العزت فرمایي چې څوک زما د دین نه لرې تښتي، وایي د دنیا دا ژوند به پلان تنګ، الله مو ساتي، مال به ډېر وي خو سکون آرام به ورته وي. او دا یعنې زموږ عمر کم دی، دا د موږ په خپله لیدلي دي، مشران دي په خدای کې، نو که قرآن ته ناست اوس وفات شوي الله دې وبخښي بعضې، او داسې ژوندي وي بعضې، کشران پکې دا اوس پکې بعضې راشي، مونږ ته د شپې خوب نه راځي، کشران وي مونږ ته خوب نه راځي، څه به کوي. نو هغه مشرانو به ویل مال شته، عزت شته، پلانکې شی شته، خو په دې زړه باندې بیا راته آرام راته نشته، سکون راته نشته. نو الله رب العزت فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. د قیامت په ورځ به دې مړون پاسوم، الله وایي. نو خبره داسې ده، الله رب العزت فرمایي چې کله به یو پیغمبر راولېږو، نو د دې کلي خوشحالو خلکو، یعنې سردارانو د دې کلو، مالدارانو د دې کلو، دي به څه وي، انا یقینا مونږه بما په هغه څه باندې ارسلتم چې رالیږلي شوي دي په تاسو باندې، بهي په هغې سره کافرون منکر یو، مونږ د هغې نه انکار کوو، مونږ هغه نه منو. ولې پیسه وه ورسره، وروستو به راشي، والفجر کې به راشي. الله رب العزت وایي چې کله په دې بنده باندې انعامات را شروع کړم، وایي چې کله په ده باندې سختۍ راولم، نو دی وایي چې خدایه تا صرف زه لیدلې دا ته په ما باندې صرف مصیبتونه راولې، او چې کله الله رب العزت وایي په ده احسانات را شروع کړم، نو دی بیا مایل کي، او دی وایي چې دا خو زما هغه خوالې یا زما د پلانکي خوالې، خدای راسره د هغې مطابق معامله وکړه. نو الله یې وکړي. د
داسې نه ده. الله وایي انا دوی وایي یقینا موږ بما په هغه څه باندې ارسلتم چې تاسو راغلي یې به یا رالېږلي شوي دي تاسو باندې به په هغې سره کافرون انکاریان یو. نو قالو وقالو او وایي دي نحنو داسې نورې خبرې مقصد کې ځان لپاره دلیل هم وایه. دا اوس چې بعضې وایي دغه معمولي څیزونو ته ناست یې موږ سره دلیل دی لکه دلیل و کافرانو سره. وقالو وایي دي نحنو یقینا منګه وایي دي کافران وایي دا بد خلک وایي خراب خلک وایي نحنو منګه اکثر اموالا زیات یو د مال په اعتبار سره مالونه زیات دي و اولادا او د اولاد په اعتبار سره. نو مال او اولاد چې دا زینت د ژوند د دنیا دی که نه نو چې دا زمونږ برابر دي بلکې پیغمبر له بیتانې ورکولې او دا داسې دی زمونږ ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم تعنه ورکوله څه به یې ورکوله وایي ته چې دې ستا بچي نه پاتې کېږي ستا بچي مړه شوي دي ستا بچي نشته اولاد دې نشته خو بس څه وخته پورې په دا دین وچلېږي بیا به خوا ایسن نه. الله وایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پیغمبر ته وایي سړیه وایي تا سره خو څه نشته دا قرآن چې را نازلېده چېرته به چې دی په سردارانو را نازل شوي ته خو ځان له یتیم وې ته خو ځان له غریب وې تا سره څه دي نو په تا خدای احسان کړی که په مونږ کړی دی مونږ کې سرداران دي مونږ کې مالداره خلک دي پیغمبر له به په دې باندې چې دا به ورته یو تانه ورکړو یو پیغور به ورکړو. نو الله رب العزت فرمایي دي څه وي وایي مونږ زیات یو په مال او په اولاد سره نو همیشه دپاره دا بدبخته نه مراد چې د ده نظر په مال او په اولاد او چې د سړي زوی نیکبخته سعادتمند دي سمې نو د هغه نظر چې دی هغه په اخلاقیاتو باندې د هغه طور طریقې چې دا ټول د سنتو مطابق وي د ده نظر چې دی هغه په سړیتوب باندې. یو بزرګ متعلق شیخ فریدالدین عطار رحمه الله لیکلي تذکرة الاولیاء غالبا یو بادشاه یادوي چې هغه پرې تېرېده قافله روانه وه په لاره کې دې پروت و چا ورته چې د بادشاه قافله را روانه مخکې غلامان یو څه بل څه روان نو چا به لار ورکوله چا څه ټول خلک یادېده دې مکه شان پروت و. بادشاه راورسېد ورته وایي چې او بې وقوفه ته وینې نه د بادشاه قافله ده دې ورته وایي چې بادشاه دې نو څه چل وشو نو ویې ورته هغه خیر غلامان راغه ورته چې مړ وړاندې کېږي خپله راغې د اس نه راکوز شو نو دې ورته وایي چې دا کې څه کمال دی وایي ته زما کمال نه وینې دا مخکې کولیان دي وروستو دي مخکې غلامان دي وروستو رانه ورته دا خو ستا کمال نه دا خو د دولت کمال دی دولت ته ټول راغون شي سبا نه بادشاهي راغله یو ډله خواله نه رسي کمال خو هغه دی چې ستا په بدن کې دن نه وي راځه زم لامبو وم تم لامبو ووهه که ته لامبو والی شي ما سره یو شان بس دا ستا کمال دی. نو مال او اولاد چې دی دا ستا د بدن نه خارج څیزونه دي که په کار دی را تربیت دی ورله سم وکړه د بچي تربیت دی داسې وکړه چې ته مانځه له راځي د سارې راپاسې هغه دی راپاسو نو دا ستا لپاره پیدامند دی. او که د بچي تربیت دی داسې وکړه چې ته د سارې ودی هغه هم ودی ته میچ ته ناست یې هغه هم ناست دی ته ډرامې ته ناست یې هغه هم ناست دی ته چې دی په ګډ وډو سره په ارامو باندې په د پوليوالو باندې په سود باندې په خلکو جنګولو باندې د خلکو حق لاندې کولو باندې او بچي دې په بس دا مال اولاد دا ستا لپاره فتنه ده دا ستا لپاره هلاکت دی. الله وی وقالو نحن ویل بدی اکثر اموالا و اولادا مونږ چې دې زیات یو د مال په اعتبار سره او د اولاد په اعتبار سره وما نحن بمعذبین دې به دا یو زمونږ دا نیکانه مو یو څه ویلي وما نحن بمعذبین او مونږ به نشو عذاب کولی مونږ له به عذاب نشو راکولی که مونږ له خدای عذاب راکو نو بیا به راله دا دونه نعمتونه راکو دا خو راله چې خدای راکوي او یهودیانو به له نر زامنو وي وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده خدای پاک
دا اور چې دا موږ نه مسکې بدل که مسکې راله نو دا به راله د شمال یو څو ورځې چې د سخي عبادت هم کړی دی یا نور دې وغیره سره زیاتې لکه د زرو کالو په حساب چې هغه بچې دی الله وی داسې نه ده دی بسی وما نحن بمعذبین امون بنشو عذاب کولی عذاب بنشی را کولی نو اللہ ورطوئی اداما دا اولاد سشی قل تو ورطوایا اید دوارو جہانون سردارا پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین باعث تخلیق کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ورطوایا چی ان ربی یقینا رب زما سوکم ان ربی یقینا رب زما یبسط الرزق فراخوی رزق لرا لمن یشاء چاته چې وغواړي و یقدر او راتنګوي ولکن چاته چې وغواړي ويقدر راتنګوي لمن یشاء چاته چې وغواړي قرآن روح رمټ سړی وي ظاهرا په صورت باندې په سیرت باندې ښایسته وي اخلاق یې ښکلي وي د هر کار طریقه ورځي په هر څه په خبره باندې پوهېږي هغه غریب وي هغه ټوک روټۍ ته چې دی محتاج وي اخوا چې دی د زمانې بېوقوفه مردار څښا پمن ګناهګار په شرابونو کې اخته هغه له الله رب العزت امتحانات چې دی پراخه ورکړي نو الله وایي دا زما خوښه ده یو خوا دین یو خوا دا وایي که دله اوس د دغه نه به رزق واخلم دله به یې ورکړم د ده نه به یې واخلم دله به یې ورکړم دا د چا خوښه ده دا د الله خوښه ده نو د دې وجې تکبر مه کوه لویي مه کوه ځان اوچت د الله د مخلوق نه مه ګڼه ځان چې دی ادنا وګڼه د مخلوق چې دی خدمتګار جوړ شه زموږ تصوف والا وایي اصل څیز چې دی نو هغه ته د خلکو وایي ځان له ډېر تعلقات سیوا کوه ما ځکه چې تعلقات ملګري ډېر جوړې نو بیا به د ټولو سره تعلق ساتل غواړي او چې ته د خلوت نه څومره جلوت ته ځې نو دومره به ستا زندګي چې ده دا به مصروفه کېږي او چې څومره ته د دنیا په معاملاتو کې مصروفه کېږي نو د خدای نه به لرې ځې خلوت به دې کمېږي او چې دنیا کې د خلکو سره د تعلق زیات پیدا شو نو بیا به ته دا غواړې چې زما د خلک خدمت وکړي حالانکې د دین دا اصول دي چې ته د خلکو خادم جوړ شه خو چې ستا څوک خادمه مه جوړوه ته د خلکو خادم جوړ شه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سردار د قوم دا په سفر کې خادم نه وي په سفر کې به خدمت کې حضر الامر نو الله رب العزت فرمایي یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر نو داسې باندې کې اے کریمه کہ از خزانہ غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمنانی نظرداری اے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمائی بدویمہ صفحہ باندې ډایرک وای اے کریمه ذاتا استاد ذات نه څنګه را امید شې کریمه کې از خزانه څنګه استاد غیب او خزانونه نا امیدي وکم چې استاد دغه د غیب او خزانونه کافر تابوت پرستو ته رزق ملاوي هغه به اختدي وې چې استاد دشمنانو نظر دی نو چې زه کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه به څنګه نا امید شم چې الله سپیډه رزق ورکوي او یو کس کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله دله به رزق نه ورکوي امتحانونه به چا زیاته وي چا به کمه وي چېرته به چې د صبر الله د چا ګوري چېرته به الله د چا شکر معلوموي چېرته به په چا باندې الله امتحانات بنده کړي رزق به مکمل بند کړي دا کاروبارونه خلکو په ډبه باندې ونه درېږي خو مضبوط کسي هریان جوس او کله ناکله به دومره پراخه کړي الله به وایي چې اوس په دې پراخوالي کې څه الله دې نیکۍ توفیق راکړي په هر حالت کې الله مو شکر ګزار وکړي ولكن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو الله وي لا يعلمون دې نه پوهېږي وما اموالکم الله وي دا ستاسو دا مالونه چې دي نه دي دا مالونه ستاسو ولا اولادکم او نه دا بچیان ستاسو دا بچي ستاسو بالتي هغه تقربکم چې نږدې کړي تاسو لره عندنا موږ ته زلفا په اعتبار د مراتبو سره
چې بچي من جنسیه بچي بطور بچي مال بطور مال دا زمونږ دپاره په دین کې څه ډیګري نه ده د یو کس زر بچي دي او که د سر یې نشته دا په دین کې د ده دپاره څه ډیګري نه ده د ظاهر په اعتبار سره د ظاهر په اعتبار سره دا وایي زمونږ ته دپاره د نزدېکت لار نه ده په دې ته د مرتبه نه حاصلېږي او یو کس چې دی اولاد مال د هغه زر بیخي دي د هغه چې دی نو خزانې دي د قارون په شان او د بل د سره نشته الله ربالعزت فرمایي په دې حساب باندې مراتب نشته الله وایي مراتب البته هم دکه وایي چې دي تا به کې نیت ستا دا نیت دی چې بچې دوهیت چې تا نیت کړي هغه حدیث ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی کتلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نکاحونه وکړئ د هغه زنانو سره کوم خاندانونو والا زنانه چې بچي ډېر وروړي تا هغه ته کتلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا بچي چې دا وفات شي دا به د ده دپاره شفاعت کوي نو هغه بیا ځان خو عام چې بالکل داسې د انسانیت په اعتبار سره دا د مراتبو لپاره څه دلیل نه دی الله ربالعزت فرمایي که تا د دغه بچي تربیت سم کړي تا د ځان لپاره نیک صالح جوړ کړي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم درې لارې ښودلي چې انسان مړ شي بیا به ورپسې دغه اعمال روانې یو په پکې وولد صالح یدعو له چې بچي یې نیک پرېښي نو دی به دله دعا کوي الله دې توفیق راکړي نو وما اموالکم ولا اولادکم ندي مالونه اولادونه ستاسو بالتي هغه چې تقربکم نږدې کړي تاسو لره عندنا موږ د زلفا په اعتبار د مراتبو سره الا من وګوره کې دی ولګوره الا من مگر هغه څوک آمنه چې ایمان یې راوړ دا دې مستثنا شو وعمل صالحا او عمل یې وکړ د نیکۍ عمل چې کوي د نیکۍ عمل الله دې راله توفیق راکړي فاولئک نو دغه کسان دي لهم د دیو دپاره نو بیا چې په تربیت یې سم ونه کړي بیا جاړي اوس هم راته اوس چې راتلم نه ماسخوتن نه مخکې یوه زنانه کور ناسته وه د دې کلي د بار نه دي د خپلو بچو نه چې دی وایي بس او د هغې نه مخکې نن بله زنانه وه هغې بلا چلې سورې وایي ولې چې تربیت ونه کړي بیا خو به دغه بیا خو به ورته هغه مولانا بیلیګر رحمه الله فرمایي وایي بوډۍ ښځه وراله بېبې وایي ژړل یې مور ته چې ولې وایي ویې چې بچي چې داسې دا چل مې وله واده وکړو دا مې وکړو اوس یې ووایه وایي مور دې چې مورې چې په خپو کې درته پولې واچوي چې رادېخ کړي وایي چې ولې وایي مور دې چې هغه ته ګډېدې نو زمان یې تپوس کړی و چې ډولکې دې راوسته زمان یې تپوس کړی و نو خبره دا ده چې دا اوس وخت دی هغه یو ځای کې وایي داسې کار شوی و چې دا سخي دا وړوکي چې کلی هغه وړوکي هغه پیدا شوي نو هغه پیدا شوي دا هغه خوانې معنې کې ټوپونه موپونه وایي هغه به چې کله داسې ورته هغه مالک په کمر یې کور نو هغه کور والا ته به وي خپلې کور والا ته ښځې ته چې داسې کار دې ته ګورې خیال کوه نه چې کمر نه پرېوځي نو هغه ورته چې ښه چې دوه درې پېرې ووایي نو هغې ورته بیا داسې خیال نو سړی عادت شي هغه چې دا سړی راغلی دی هغه کمر نه لاندې پرېوتې و مړو ورته چې ښځې خو مړو تا ته ما نه چې خیال ورته کوه هغې ورته ویل چې خو د خدای کار و خدای وکړو نو چې خدای خو لا نه و کړی تا ته مې ووایي که نه خدای خو لا نه و کړی تا ته نو چې در باندې راغلی دي د هغې نه مخکې انسان د ځان ته لږ سوچ وکړي چې ما به یو حساب سره څومره کار کړی دنیایي اعتبار سره او د دین په اعتبار سره مې څومره که موږ دې ته لږ سوچ وکړو نو بس بیا موږ ته کیسه اوله شي که زه دا ووایم دا ګیله زه وکړم چې زما بچي منزله نه باسي نو زه دې لږه دا ګیله د ځان نه وکړم ځان ته دې وکړم چې زما دا بچي کالج ته ولې باسي زما دا بچي دا چې دې کاروبار له ولې ځي زما دا بچي دا زمیندارۍ له ولې ځي دا ډیوټۍ له ولې ځي او دې منزله نه راځي یا زما دا بچي دې کنځلې ولې کوي او چې دې ما ته کنځلې نه کوي غریب ته دې ولې کوي زما دا بچي چې دې چېرته یعنې دا سړیتوب کار یې ونه کوو ګیره په هفته کې 15 ځله ولې نو
چې یو سیستم موږ لږ ځان ته سوچ وکړو بیا به چې ته وکړه به کار وکړو که نه صرف بل ته هم سوټې نیسلې نو بیا کار نه کوي ځان ته به هم لږ سوچ کړو الله دې راته نیکۍ توفیق راکړي وما اموالکم سره زر د الله رب العزت درکړي نو د سرو زرو تربیت د سرو زرو حفاظت په تا لازمي دي ته دغلته سره زر راوالې او ډېران ته ونې نو هر څوک پسې چا ووځلو که خراب شو که هر څه وشو بس هر طرف وما اموالکم او نه دي اموال ستاسو اولاد ستاسو هغه چې تاسو نزدېکت وکړئ په هغې سره چې نږدې شئ تاسو موږ ته د مراتبو په اعتبار سره خو الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم نو بیا دا هم د دکه کسان دپاره هم دکه خلک دي چې دا څوک ایمان راوړي عمل نیکو کړي ستا بچي د ګوره الله رب العزت فرمایي ستا بچي چې کله دي ایمان راوړي او عمل نیک کوي نو فاولئک هم دکه خلک دي لهم د دوی دپاره جزاء الضعف غبرګي نیکې دي د ډبل نیکې دي دوه چنده نیکې دي بما په سبب د هغې عملو چې کوم عمل کوي چې کوم عمل کوي نو د هغې په سبب ورته خدای ډبل نیکې ورکوي وهم فی الغرفات و دوی به په بالاخانو کې وي بلډینګونو کې به وي آمنون په امن سره الله رب العزت فرمایي دی به په امن سره وي او بیا اصل د ځوانۍ عبادت چې دی دا الله ته ډېر زیات خوښ د ځوانۍ عبادت الله ته ډېر خوښ دی الله دې راته توفیق راکړي کوشش خپل هم پکار دی بل هم راوستل پکار دی الله دې توفیق راکړي قال الذين وبويها كسان استكبروا چې کبرجنوا للذين ها کسانو ته واستضعفوا چې کمزوري ګڼل شوي ونحن صددناكم آیا موږ منع کړو تاسو لره عن الهدى د هدایت نه بعد اذ جاءکم پس تاینه چې راغلي تاسو دا بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپله وئ مجرمان وقال الذين وبويها كسان واستضعفوا چې کمزوري ګڼل شوي للذين ها کسانو ته استكبروا چې دوی یې کړې وه کبرجنو بل مکر الليل بلکې تدبیرونه ستاسو د شپې او د ورځې اصبح هغه وخت کې تأمروننا چې تاسو به حکم کوو موږ ته ان نکفر بالله چې انکار وکړو په الله رب العزت سره انکار وکړو د الله نه ونجعل له اندادا وګرځو الله رب العزت لره شریکان الله دې وساتي وأسر الندامة وقد بكي لرا بإخمانتيا لما بها وقت رأوا العذاب تديوين عذاب لرا علام دوسر وجعلنا الأغلال وأبقرزو متوقنا في أعناق الذين فسدون دعا كسامك كبروچ كابران دي هل يجزونا من جزاء بدن ورقو إلا مگر ما دعا قسم جزاء بدن ورقو دي كابران دا إلا مگر ما دعا قسكانو يعملون چدكم عمل كردي وما رسلنا ومن نذر عليك في قرية فهيسيا وقرية من نذير دبير ورقون كنا إلا قال متربوها مگر أبوال أغاسو دهالو دديكلي إنا يكنا منغا بما بها سبان ورسلتم چتاس براغلي به بها غيسرا كافرون إنكارياني وقالوا أبوال دي كافرانو نحن منغا أكثر زيادي أموالا وأولادا دمال أولاد بإعتبار سرا وما نحن نوي منغا بمعذبين چه عذاب برا كولشي قل ورتوا يا پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربي يكن رب زما يبسط الرزق براه رزق لرا لمن يشاء چاته چوغالي ويقدر تنغوي ولكن اكثر الناس كندير دخل لا يعلمون بنقويږي وما اموالكم ندی مالون ستاسو اولاد ستاسو بالتي هغه تقربكم چې نزدیک دي تاسو لره عندنا منتا زلفا په اعتبار د مراتب سره الا من آمن مگر هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی او عمل صالحا او عمل کوي د نیکۍ الله توفیق راکړي فاولئک نبسم تک خلق دی لهم چې د دوی دپاره جزاء الضعف بدله د ډبل بما په سبب د هغې عملو چې کوم عمل یې کړی دی وهم او دوی فی الغربات په بلډینګونو بالاخانو کې وي آمنون په امن سره الله دې نصیب